أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سورة یوسف 29 نمبر آیت. 29 نمبر آیت کی د یوسف علیہ السلام وړاندې واقعیا ذکر کیږي او واقعیا مخکې موږ دې ځکه تر رسولې و چې د یوسف علیه السلام د پاک دامنۍ باره کې یو ماشوم فیصله وکړه او فیصله دا و چې د دې قضاوت والا یو کلیه ذکر کړله چې د علامات او آثار ته وګورئ، کمیس ته وګورئ، کمیس د شان سری او یوسف علیه السلام په حق دی، که د مخکې نصر او یوسف علیه السلام په نه حق دی. نو عزیز مصر کمیس ولیدو چې دا د شان سری شوی دی، د مخکې نه دی. نو زنانه ته خو ویل چې زنانه چې تاسو چل کړي، تدبیر هم جوړ کړی دی، منصب هم کړی دی. یوسف علیه السلام ګناهګار نه دی. د هغې نه بعد یوسف علیه السلام ته مخ ور واړو او یوسف علیه السلام ته وایي یوسف اعرض عن هذا. یوسف علیه السلام عرضي خبرو نه مخ واړو، دا خبرې چاته ونه وي، ځکه دا په عزت باندې زبردست داغ دی، زما بدنامي ده چې د زنانه داسې رسېده. نو دا خبرې چاته ونه وي. ان هذا کې وروسته لیکلي سکته دا نیم وقف ته ویل کېږي. دا وقف یو قسم او د دې طریقه دا ده چې تبا دا وقف چې کېنو صابه نوې صابه نه راځي، صابه دې زړه سای आवाज بلک وند کې سٹاپ کی او مخکې خبره به جاری وساتي. دا هغه صورتونو کې هم کېږي چې کله سره خبره کوي یو هیبتي خبر راشي، سره به مړی کې لاړې وځي، هغه کوم خبره چې جاری هغه بند شي بیا را شروع شي. دا سخت علامه ای. نو د عزیز مصر هم چې کله یوسف علیه السلام د خبرې کولې ډېر هیبت پرې راغی. نو یوسف اعرض عن هذا چې ووایه، نو د هغې نه بعد یې مړۍ وچه شوه، اواز یې بند شو او دا سخت نشانه. نو ای یوسف علیه السلام اعرض مخ واړوه عن هذا د دې خبرو نه، دا خبرې چاته ونه وي. واستغفري او بخښنه وغواړه، دا خطاب زنانه ته شروع کړو. واستغفري دا د مونث لفظ دی، لذنبکي د خپلې ګناه دپاره، دا کی هم د مونث دی. مطلب دا شو زنانه ته بیا خبرې شروع کړې. یوسف علیه السلام ته صرف دومره وویلو چې دا خبرې چاته ونه وي او زنانه ته وویل چې د خپل جرم بخښنه وغواړه. بخښنه د چا نه وغواړه؟ نو دا ممکنه ده چې د لذنبکي کې اشاره دی چې د خپل رب نه بخښنه وغواړه، د الله نه وغواړه. ځکه دا خلک اگر چې مشرکان وو لیکن د الله تعالی د وجود قایل او څومره مذهبونه او څومره نظریات چې په دنیا کې موجود دي د دهریت نه بغیر او د موجوده علومیت یا تحریک نه بغیر چې هغه د هیڅ مذهب او د هیڅ اصول پابند خلک نه دي. په تمامو دینونو مذهبونو کې زنا او زنا منسبي ناجایز دي. اگر چې خلک کوي د خپل دینونو نه باغیان شوي دي، که دا هندوان دي، که دا سیکان دي، هر څوک دي، کوم خلک چې خپل دینونو نه باغیان شي د نفس غلامان شي، نو بیا دې زناکاري ته مخ کوي. لیکن به هیڅ یو دین کې هم زنا نه جایز ده او نه د شرافت علامه ده. نو په دې وجه باندې د عزیز مصر خپل زنانه ته وویل چې د خپل ګناه بخښنه وغواړه، د خپل رب نه وغواړه. او دا احتمال هم شته چې بخښنه وغواړه لزام به کې د خپل ګناه د چا نه وغواړه، یوسف علیه السلام نه وغواړه. یوسف علیه السلام نه څنګه بخښنه غواړي؟ بخښنه ته خپل دا دی چې ګناه تا کړی د الزام دی په یوسف علیه السلام لګولې دی. لهذا ته مجرمه د یوسف علیه السلام همي الزام او تهمت غټ جرم دی، واقعي جرم دی. او چې کله ته تهمت نه ځان بری کې بیرته نو اکاسته باور شي دغه نه بخښنه وغواړي چې بتا به د دروغ الزام لګولې بتا کې نو اوس مې معاف. نو بل الزام به کې دوه احتمالات کې دي، صراحت په یو باندې هم نشته. انک کنت من الخاطئین، یقینا وی ته د خطاکارونه. دی زنانه دی ویل زلیخې ته چې د واقعي خطاکار خزوی غلطی ستاده، یو دی غلطه اراده شو د یوسف علیه السلام متعلق او دویم الزام تراشش و الزام دی هم په یوسف علیه السلام ولګاو. وقال نسوة في المدينة، او ویل زنانه په خار کې امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، چې را طلب کړی دی. او ویل زنانه په خار کې چې زنانه د بادشاه، زنانه د عزیز، د خزانه وزیر، تراود را طلب کړی دی فتاها ځوان خپل یا غلام خپل، عن نفسه د هغه د نفس مبارک، یعنی هغه د نفسانی خواهشات مطالبه کړی ده. دې ځکه کې مفسرین لیکي چې کوم زنانو چې
دا پروګرام جوړ کړی او دا خبرې کولې د 15 خزي او دا 15 خزي د دربار خاص سړی چې کوم د عزیز مصر چې کوم خاص ملګری یاران دوستان دا معلومات دغه کسان ته شي او ردی خاص ملګرو خزي خبر شوی چې په د عزیز مصر خزه لګیدلې د خپل غلام باندې شقه شوی دا او د هغه نه ناجایز مطالبه کړی دا نو مخکې موږ ویل چې دا خلک کافرانو لیکن زنا عیب ګڼو دا جرم عیب ګڼو دویم احسان مندي به هر یو د یو پتری شي دی چې سره خېګړه کړی د خېګړه خیال ساتل د یو پتری شي نو اوس وګوره عزیز مصر بادشاه د خپل زنانه سره څومره خېګړې کړي د بادشاہي په تخه کې نه ول د بادشاہي په کور کې ناسته او دومره لوی منصب سره دا قبول کړي دا راوستي د کوړه تمام سہولیات یې ورکړي دي او دا دومره غدار خاينه ده چې داغي باوجود د غلام سره تعلقات ساتي نو ول ډېر زیاته نمک حرامه هم ده نو الله تعالی وقال اول نسبه زنانه فی المدینه فخارک امرأة العزیز چې زنانه د بادشاه زنانه د عزیز مصر تراودو را طلب کړي دي مطالبه کړي دا فتح د خپل ځوان نه پتا چې کوم دی عربی کې هغه کس ته ویل کېږي چې کوم غلامي او بلوغ ته رسیدلی ځوان شوی هغه غلام چې کله ته پیسو باندې واخلې در بلوغ نه وړاندې هغه ته غلام ویل کېږي په اصطلاح کې عربی په اصطلاح کې پښتو کې ټول ته غلام ویل کېږي هغه ماشوم یو کزوان کړت شي لیکن په عربی کې چې کوم کس ته پیسو باندې واخلې نو او دا نابالغ نو دا غلام کله چې دا ځوان شي نو دې ته پتا ویل کېږي دا تفسیر قرطبی ذکر کړی دی دا عام اصطلاح ده خو ردی په مقابله کې کله کله د سم کیږي چې دا پتا په معنی د ځوان سره راځي اس ځوان یعنی غلامای نه بغیر مطلق ځوان معنا سره هم راځي او د هغه لپاره هم شواهد په قران کې شته سورۃ یوسف کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقعا الله ذکر کړی دا نو هغه ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله بوتان مات کړل او بیا د بوتانو د ماتون کې کس معلومه ولکه د څوک دی نو کافرانو ویل چې پاتانه یقال له ابراهیم دا یو د سړی د ځوان دی چې ګوره هغه ته ابراهیم علیه السلام وای دا مات کړلی ځکه چې هغه مخکې نه دا بوتان بد یادول نو دا مات کړی دی بل چانه دی مات کړی البته ابراهیم علیه السلام بارکه هم پتن ټکه استعمال شوی دی پتا ځوان دا شاند کې د اصحاب کهف چې کوم غیرتی خلق هغه بارکه هم الله تعالی فرمایي چې انهم فتيه امنوا بربهم دا تکړه ځوانانو په خدای باندې ایمان راوړل ځکه د دومره لوی سلطنت نه کفر سلطنت نه لا رب لکړه د غار مخې ونی ولا غار کې پاتې شو لیکن دا کفر نظام یې ونه مانو لیکن دې ځکه کې په معنا د غلام سره دی ځوان غلام او دا تحقیق تفسیری قرطبی ذکر کړی دی بیا فتحه کې د نسبت د زنانه ته دی زریخي ته د زریخي غلام نو وست دا خو اخستل عزیز مصر دی خزي خو نه واغست نسبت خزي ته شوی دی او تفسیر مارب القرآن باندې من تحقیق کړی دی وی چې ګوره د نارینه چې کم اسباب دی کم مال دولت دی دا د خزم دولت دی داخین دی هغه ته نسبت کیږي د نارینه چې کم مالونه دی جدادونه وسایل دي دا خو د خزم مال هم کې دی هغه ته نسبت کیږي د خزه خبر څوک نه ده او دا ممکن ده چې د عزیز مصر دا د زریخي ته بخلی کستاش دا ممکن ده عن نفسي بارد النفس د یوسف علیه السلام ان یوسف علیه السلام د نفس مطالبه ته وکړه قد شغفها یقینا ډک شوی رزره د خزي حبا د محبت د یوسف علیه السلام نه ولا دومره لیونه شوی د زړه د یوسف علیه السلام د مینې نه ډک ته چې د غلام د دومره ناجایز مطالبه ته تیرې کړل یعنی په دغه مینه کې دومره لیونه شوی دا چې مطالبین ته کړی دي ان یقینا منګه لنرى حین د زنانه لرا د عزیز مصر زنانه لرا فی ضلال مبین به گمراهی ښکارا کی چې ښکارا په غلطه باندې ده نه احسان پیژني او نه په خپل مذهب باندې پویږي چې دا ناجایز او نه بدی پویږي چې د عزیز مصر سره وفاداری پکار و خیانت نه پکار دا باسونه دی کول او خزي خدا راوړي کوي نو دا خبره بیرته زلیخي تر ورسېدي نو فلما سمعت بمکرهن هر کله چې واورې د زلیخي بمکرهن تدبیر د غزنانو د زنانو څخه تدبیر دا خبرې وی چې زلیخي ښکار نه کړي بد کاری کړي او دا خبرې پټي پټي کوي او دا بخوري د مخکې روانه نو اوس کې خیال هم کړی نو د زنانو په ښکارا باندې هیڅ چلم تدبیر نه دی کړی صرف خبرې کړي دي او خبرې دي احوال بیان کړي دي لیکن ندی خبرو کولو نقصان څه دی
د زلیخي او د هغې د خاندان زبردست پکاوی دی او د هغې بدنامي ده. نو ګویا چې دا پټې پټې خبرې دا تدبیر قایم مقام دي، دا یو ناجایز تدبیر قایم مقام دي چې سړی د چا خلاف خبرې کوي چې دی داسې دی هغسې دی او خبرې وړاندې روانې مشورېږي. نو په دغه ترتیب سره د دغه خبرو نه تعبیر په مکر سره وکړي چې ګویا دا یو تدبیر و یو مکر و د زلیخې د بدنامۍ دپاره هم چې د ښځو مو سره کینه کوله چې پرېږده چې خوره شي. نو فلما هر کله سمعت چې واورېدو د ښځې یعنې زلیخې بمکرهن تدبیر د دغه زنانه و ارسلت الیهن نو پیغام یې ولېږو د زنانو ته. پیغام یې څه شي ولېږو؟ دعوت یې ورله ورکړو. یو کس یې ولېږو، یو زنانه یې ولېږله چې دغه زنانه چې کومې خبرې کړي دغه یې ورته وښودلې چې دا غونډې زنانه به زموږ کور ته راولي او دی له ما د روټۍ بندوبست کړی دی دعوت. نو دغه روټۍ دعوت کې دوی څه واخلي. بس هغې پسې جواب لاړ او دا ښځې راجمع کړ. دغه چې کوم خبرې کولې دا ښځې غونډې راجمع کړ رای وستې. د دې دپاره د مېلمستیا یو زبردست انتظام شوی او چې د هغې ځینې الفاظ قرآن هم ذکر کړي دي او ځینې تفسیرونه نقل کړي دي. نو کم د مېلمستیا کم زګینه چې په هغې کې تېر چاپېر تکیهګانې او تکیې تکیهګانې دا د زیات قدر او د احترام علامه وي چې مېلمه راغی چې سړی بالغ ور وړي شاته کېږدي چې ډډه ورته ووهه تکیه ورته کېږدي نو دا د قدر او د احترام علامه نو ګویا چې د دوی د مېلمستۍ ښه خیال وساتو. او د هغې نه وروسته خوراک سامانونه راوړل. خوراک سامانونه قسمه قسم وو، ځینې داسې وو چې بغیر د چړۍ نه هم هغې خوړلی کېدل او ځینې خوراکونه او فروټ پکې داسې وو چې هغې کې د چړۍ کټ کول د ضرورت پېښېدو. نو دې ښځې داسې هوښیارتیا وکړه زلیخې چې دا ښځې تېر چاپېره کېنولې په تکیهګانو باندې هرې ښځې ته یې جدا جدا پلیټ کېښودو او کم فروټ چې د کټ کولو نو هغې ته تیاره چړه کېښودله چې دې باندې به د خپل فروټ په خپله باندې کټ کړي. بس هغوی چې کله خوراکونه کول او دې فروټ ته پکې راورسېدو کټ کولو د ضرورت راغی نو ټول خپلې چړې راواغېستې چې د خپل فروټ ځان نه په خپله میده کړي. نو دې بس هغه ټایم کې یوسف علیه السلام په یو بله کمره کې دی. یوسف علیه السلام ته آواز وکړ ویل دا وځه. نو یوسف علیه السلام خیال دا و چې که یو ضروري کار به وي داسې خو ته نو خبر نه و چې منصوبه یې جوړه کړې ده. یوسف علیه السلام د زنانو په دې مخ باندې راغی چې کله راغی د زنانو په یوسف علیه السلام څنګه سترګې ولګېدلې نو واقع چې خو د عام انسانانو نه زرحا چونده بدل و. مخکې د هغې ذکر من کړی دی چې په معراج په واقع کې نبي علیه السلام و چې ما یوسف علیه السلام ولیدو او یوسف علیه السلام ما ته وویل چې زما چې کوم حسن دی دا حسن دنیا ته چې کوم ښایست راغی نو ټول ښایست دوه حصې شو. یوه حصه ما ته حواله شوله او دا یوه حصه برې باقي جهان تقسیم شو. دا نبي علیه السلام فرمان دی. نو چې د ټول جهان نیمایي حسن یو کس ته میلاو شي واقع چې دا به څه قسم انسان یوسف علیه السلام چې کوم وخت نه اقتدار سنبال کړی د غلامۍ دوران نه تېر شو نو د وفاته پورې د به نقاب کې به پټ مخې به ګرځېده مخ به پټاو همیشه به یې مخ پټ و سترګې به یې ښکاره وي مخ به یې پټ و ژوند به یې تېراو. نو دې طریقه باندې یوسف علیه السلام ورته راوغوښتلی شو. دې ښځې ورته وویل چې راشه هغه راغې چونکې دا خو د غلامۍ دوران د نقاب دوران نه دی. نو بس دغه زنانو چې څنګه ول ده نو دوی خو دغه فروټ کټ کول خو دومره ورخځایي پرې راغله چې د خپل لاسونه ګوتې ورسره هم غوڅې شوې چې کله یې ورسره ګوتې غوڅې کړې ټولو ګوتې په وینو باندې شوې. نو د هغې نه وروسته د زلیخې ورته وویل چې او دا ټکي دا خبرې د دې ښځو د خولې نه بې اختیاره ووتلې چې ما هذا بشرا دا خو انسان نه دی انسان داسې شکل نه وي او نه دی دا ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مګر دا یو فرشته عزتمند ده. فرشته ورته په دې لیول باندې وویله چې ناشنا حسن یې لارو او دې ښځو ته یې معمولي توجه هم ورنه کړه چې لا څوک ناست دی څوک ناست نه دي. څه د زلیخې اډر و او هغې مالکه وه نو په دې کمرې نه راووت او د بلې کمرې په دې مخ باندې خو تېر شو لیکن زنانو ته هېڅ اهمیت او توجه ورنه کړله. نو دې وي دا فرشته ده ځکه فرشته ده چې د انساني فطرت دا چې څوک ویني نو لږ ورته وګوري او دا هېچا دا زنانو نه دومره پرهیز کوي چې ګور قطعا ورته نه ګوري چې نه ګوري نو معلومېږي دا چې دا یو پاکیزه مخلوق دی او دا نفس اړوله ګویا چې نفس اړول لري نه نفساني خواهشات یې بلکل شته نه. نو د هغې نه وروسته ورته دې ښځې وویل دی زلیخې چې دا هغه سړی دی چې تاسو هغې باره کې ما ملامتوئ چې یاره د خپل خاوند سره خیانت کړی دی او د غلام مینه پې غالب شوی ده دا هغه سړی دی او دا بل څوک نه دی. بیا زلیخه په دې باندې پوه شوه چې زما د رازونو نه خواست د ښځې خبر شوې نو چې کله خبر دی نو ډاډه لګیا شو او د دې ښځو د مخې نه یوسف علیه السلام ته یې سخت وارنینګونه شروع کړو چې او ورته یې وویل چې بس کومه خبره چې ما تا ته کړې دغه دې ونه منله جیل به دې ځای شي او ډېر زیات به ذلیله شي خراب به شي. دې ښځو هم ورته وویله کومې ښځې چې دعوت یې ورکړی راغوښتې وي دې هم ورته وویله چې یاره دا ستا مالکه ده
او د خپل مالک دومره نافرمانی مکه خبره اوره چې ست وای دا ومانه دا الفاظ قران کې نشته لیکن قران کې د دې طرف ته ډیر اشارات موجود او دا قول چې کوم تفسیر قرطبی او مظهری دخل کړي دي لیکن قرآنی اشارات به دې کې شته دي یوسف علی السلام چې کړه دا واوریدل چې زلیخا د خپل سازش نه شاته کیږي او دا خزي وسره هم ملګری شولې بل لار نشته نو الله تعالی نه به اخلاص دواګانی مختلف جربه دا خلک ما په جیل باندې یاري دا جیل مډر وخت دی د دې جرایمونه چې کوم جرایم د خزي زمانه غواړي د دې نه جیل خدي د ګنا نه محفوظ کړي هغه نه بعد عزیزی مست چراغ و اندازې ولګول بدی خو پوه شو چې دا یوسف علی السلام بی ګناه دی زلیخا ګناګار ده لیکن مصلحت بدی کې ورید چې یوسف علی السلام جیل ته چول غواړي دې وجنه یو دار د زلیخې سازشونو نه محفوظ شي لري بوز دویم د خلق باسونه کې خبره مشوره شو خورا شو د خلکو له توجه بلګواوي نو دا جیل ته لاړ دې څنګه کې دا سوال لږ ير د جیل مطالبه کړل جیل مطالبه دا شرعاً خکار نه ده لیکن یوسف علی السلام چې کوم مطالبه کړل په دې معنا سره کړی دا چې زناکاری او جرم دا لوی ګناه ده او آخرت کې ردی او بال ډیر زیات دی ځکه دا زناکار الله تعالی د معراج په واقع کې نبی رسول الله ته خو دري چې یو تنگ تنور دی او د دې نه پورته لمبي راوچتيږي په دې لمبو کې د لغړ نارینه او زنانه موجود دي دا لمبي پورته راوچت به د لمبه کته چې ځان سره حرکت ویسي چې داغي جوړواله بالکل نه معلومیږي بیا د لخینه د لمبر اتیز شي پورته راوچت بیا کته راځي نبی عليه السلام د جبرائیل عليه السلام ته تاسو کې د ستوک دي نو نبی عليه السلام ته جبرائیل عليه السلام وایي د سره امت زناکار خلق دي چې په تنور کې به ټول عمر داسې پراته همیشه به کې پراته دا وبال خو یوسف علی السلام ته معلوم چې دومره لوی وبال لري د خدای الله پیغمبرو نو ول ګوره جیل خو بس شي خو د دنیا نه به کټ شمه او بس دنیا آزاد ژوند خوشالیان راحتونه خوراکونه د دینه محروم شم اس خبره نه ده دا خو ارزي ژوند دی پنا کېدو ولا رتېدو ولا دی خو چې دغه جرم نه بچ لیکن عام طور باندې داسې دعاګانې کول چې د غټ مصیبت نه بځمانه کچې مصیبت وختل چې د غټ مصیبت نه مخلاص کی او خیر ته به کچې کې دی پرې وسم دا ټیک کار نه دی دا خلاف اولاد نبی عليه السلام د دینه منع کړی و ترمذی شریف او طبرانی او روایت کې د سیم دی یو صحابي لګیاره او سوال کې چې الله ما کې د صبر ماده پیدا کی چې مصیبتونو باندې صبر کول شي نبی عليه السلام منع کړی چې ما وایا د صبر دعاګانې مکه او د عافیت دعاګانې کوي چې الله پاک د مصیبتونو نه مې وساتي بیا وسه صبرونه کوم مشکلات برابر نه تیریږي د عافیت سوال کوه زګه صبر بس شي باندې په مصیبت باندې به صبر کې نو ته صبر غواړې نو مطلب د صبر څخه مصیبت لازمي دی بیا به باندې مصیبت راځي نو دا عام طور باندې چې کړه دعا غواړې پساو شي مشکلات د غټ مشکل په ځای باندې کچې مشکل مغواړه د سی وایي چې الله تعالی په هر زمانه قادر دی چې مشکلات زما حل کی لکه سړی خطرناک ته بل تیز خراب کړي دی لونه کړي دی او چې زمړه د دې په خو ستر درجه الله رب نراوس یو ډیر خو ام برداشت کولای شي سر یې لونه کې مړه د دې خو د ګوت دړ خو هغه ټیکو د سر ډیر خوشاله شي او دا سبري طریقه باندې سوال ولې کې روغ سوال وکړي چې الله پاک دې مصیبت نه مکمل خلاص او ته به باندې قادر وي بزنه روایتو کې دام دي چې کله یوسف علی السلام جیل ته لاړ ولا تعالی د وحی وزریه باندې پیغام ولېګو چې ګوره جیل تاسو خپل ځان لپاره په خپل انتخاب کړی دی کریما کولې شو ما کول چې تا ردی مصیبت نه خلاص کړم جیل نه هم بچ لیکن تا جیل انتخاب جیل ته راغلی نو دې ځکه کې الله تعالی وایي فلما سمعت بمكرهن هر کله چې دی واورېدو د زلیخې تدبیر د غزنانو ارسلت الیهن نو ویلګه د زنانو ته یو پیغام د دعوت واعتدت او تیار کړل لهن د غزنانو د پاره چې پنځه خزې دي متکئن تکیاګانی واتت او رايول کل واحده منهن هر یوه تر د غزنانو نه سکینن یو چاړو هر زنانه له یو چاړو ورکړه وقالت اخرج عليهن او دې زلیخې ویل چې راوزه یوسف علی السلام ته ویل علیهن پر زنانو باندې په مخ باندې راوزه چې تا ویني خدا دلدل ټکای د یوسف علی السلام ته نو ویلې د تفسیر معنی القرآن نقل کړی دی او دیو چې یوسف علی السلام خیال دا و چې بل څه خبره ده فلما پس هر کله رأینه چې ولید د خزو د یوسف علی السلام لرا اکبرنه ډیر لوی وګاڼو د انساني تقاضې نه بهر کول د انسان نه دی وقطعن ايديهن کټ یکړه غوتی خپلې کړ د انسان توجه بل تر تواوړي بد حواس شي نو د ذکر خې د لاس کیږي عام طور وقلنا او دی خزو ویل حاشا لله پنا غوړو بالله سره
ما هذا بشرا نه د یوسف علی السلام انسان دا انسان د انساني شکل او انساني اخلاق ول دي دا ډیر بدل دي د رنگ او اخلاق ډیر بدل دي ان هذا نه دا الا ملک مگر فرشتہ ده کریم عزتمند عزتمند راغي د اخلاق او اندازه ولګول دومره درانه اخلاق او دومره درون خوې دا ول انسانانو هم نشي کېدی دا ول ست فرشتو سره مناسب دي